السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بدر د صحابه په ذکر کې نن به چې د چا د ذکر نه زه شروع کوم د هغې نامه ده حضرت یزید بن رقیش. د یزید تعلق د قریش د قبیلې د خاندان بنو اسد بن حزامه سره و او دوی د حضرت یزید د بنو ابوالشمس هلک و. زه د دې نامه عربد هم بیان کړې ده خو دا سمه ده. د حضرت یزید د والد نامه رقیش بن ریاب و او د دې کنیت ابو خالد و. حضرت یزید د بدر او د احد او خندق سره په ټولو نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړی و او د بدر په غزا کې دوی د طی قبیلې یو تن عمرو بن سفیان وژلی و. حضرت سعید د یو ورور نامه حضرت سعید بن رقیش و. هغوی خپل د خاندان والو سره د مکې نه د مدینې طرف ته هجرت کړی و او په اولینو مهاجرینو کې هغوی شمیرل کېږي. د هغوی د یو بل ورور نامه حضرت عبدالرحمن بن رقیش و چې د احد په غزا کې شامل و. د هغوی د یوې خور نامه حضرت حمیده بنت رقیش و. دوی په سر کې په مکې کې اسلام قبول کړی و او هغوی هم د خپلو کوروالاو سره د مدینې طرف ته هجرت کړی و. حضرت یزید د جنګ یمامه په ورځ په 12 هجري کال کې شهید شوی و او د دغه جنګ تفصیل څه دا شان دی. حضور فرمایي چې سما مخکې هم په اختصار بیان کړی دی. یو ځل جنګ یمامه د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې په 11 هجري کال کې شوی و. د ځینو مورخینو مطابق دا 12 هجري کال کې شوی و. دا جنګ د مسلمه د خلاف د یمامه په مقام شوی و او حضرت ابوبکر د حضرت اکرمه بن ابوجهل په مشرۍ کې یو لښکر د مسلمه مقابلې ته لېږلی و او هغوی پسې د هغې لپاره حضرت شرحبیل بن حسنه په مشرۍ کې یو لښکر روان کړی و لېږلی و او حضرت اکرمه د حضرت شرحبیل د رسېدو نه مخکې د مسلمه سره جنګ شروع کړو چې چې کامیابي د هغوی
په برخه راشي خو مسلمه خو نه هغوی شکست خوړلی و او د دغې واقعې طلع چې کله حضرت شرابیل ته میلاو شو نو هغوی په لاره کې ودرېدو او حضرت اکرمه خپل ټوله کیسه حضرت ابوبکر ته ولیکله نو حضرت ابوبکر هغې ته ولیکل چې ته به په داسې حالت کې نه ما سره میلاویږې او نه به زه تا ګورم او نه به ته مدینې ته واپس راځې چې د دې په وجه په خلکو کې بزدلي پیدا شي بلکې ته خپل لښکر واخله او د عمان او د مهرا باغیانو سره ورشه جنګ وکړه دې نه پس یمن او حضرموت ته ورشه او باغیانو سره وجنګېږه حضرت ابوبکر د شرابیل ته ولیکل چې ته د حضرت خالد بن ولید راتلو پورې په خپل ځای کې ایثار پاتې شه او حضرت ابوبکر حضرت خالد د مسلمه کذاب مقابلې لپاره روان کړ او هغوی سره د مهاجرینو او د انصارو یوه لویه نهه هم لېږلې وه د انصارو د ډلې سردار حضرت ثابت بن قیس او د مهاجرینو سردار حضرت ابو حذیفه او زید بن خطاب و حضرت شرابیل د حضرت خالد د راتلو نه مخکې د مسلمه کذاب خلاف جنګ شروع کړو او هغوی هم شکست خوړلی و حضرت ابوبکر د حضرت خالد لپاره د حضرت صلیب په قیادت کې نور کومک لېږلی و چې وروسته نه پرې څوک حمله ونه کړي حضرت ابوبکر به فرمایل چې زه نه غواړم چې زه د بدر اصحاب استعمال کړم زه هغوی په دغه حال کې پرېښودل خوښوم چې هغوی د خپلو صالحو اعمالو سره خدای پاک سره ملاقات وکړي خدای پاک د دوی په برکت او د نیکانو په برکت هغې نه زیات په افضل طور مصیبتونه لري په ځای د دې چې دوی نه د معمولي طور مدد واخیستی شي خو بهرحال د مجبورو په وجه شامل شوي هم وو او د حضرت عمر رای ډېر مختلف و هغوی به د بدر صحابه په لښکر کې استعمالول بهرحال دغه جنګ کې د مسلمانانو د لښکر شمېر 14,000 و او د مسلمه د لښکر شمېر 40,000 بیانېږي مسلمه کذاب سره یو تن و نهار الرجال بن عروه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی ورته نه د قرآن او د دین مسلې زده کړې وې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه د یمامه د خلکو طرف ته د معلم په طور لېږلی و چې هغه د مسلمه کذاب د نبوت د دعوې تردید وکړي دا تن چې هلته لاړو نو مرتد شو او د دغه خبرې ګواهي ورکړه چې دروغو ته ګواهي ورکړې وه چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې هغوی دا فرمایل چې مسلمه ما سره په نبوت کې نعوذ بالله شریک کړی شوی دی حضور فرمایي چې کله هم دا خلک داسې مرتدان کېږي مخکې هم داسې و نن هم داسې کېږي چې دوی هم داسې غلط الزامونه او د دروغو خبرې منسوبوي دا د دغه خلکو کار وي بهرحال د مسلمه قبیلې بنو حنیفه باندې دغه تن د ارتداد د مسلمانوي په مقابله کې ډېر زیات بد اثر پرېوته ځکه چې دا تربیت لپاره لېږلی شوی و د دې د اثر د لاندې هم خلک نو چې کله ده داسې خبرې وکړي نو د مسلمه د نبوت د دعوې پر اثر نه و خو د دې خبرو بیا خلکو اثر اخیستل شروع کړو او د ده ګواهي ټولو ومنله د مسلمه اطاعت هغوی وکړو نتیجتاً او ده ته وویل چې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خط ولیکه او که هغوی ستا خبر ونه منلو بیا موږ د هغې په مقابله کې ستا مدد کوو دا د دوی له طرفه د بغاوت اعلان اصل کې د جنګ اعلان و د جنګ اصل وجه وه خو چې کله مسلمه ته معلومه شو چې د خالد جفت راغلل جنګ واقعیت چې بیانېدلی بیا نه د خالد د لېږلو حضرت ابوبکر چې لېږلی و نو مخکې ځکه داسې ملاویږي چې د خالد باره کې چې معلومه شو چې هغوی راجوخ شو او هغوی د غربه په مقام باندې ایثار وو او خلک یې خپل مرستې لپاره راوبلل نو خلک په
کله چې ده ته معلومه شوه چې خالد راجغ شو، نو ده د اقربه په مقام باندې دا بیا لاړو او ډېره شول ته خلک یې خپل د مدد لپاره راوغوښته او خلک ډېر لوی شمېر کې دلته راتلل شروع شو. او دغه دوران مجاهد بن مراره د یو ډلې سره بهر ووتو. مسلمانانو هغه او دغه ملګري راونیول. حضرت خالد د هغه ملګري ووژل او مجاهد ژوندی پاتې کړو. دا جنګ لپاره وته وو، ځکه چې په قبیله بنو حنیفه کې د دې ډېر عزت و. دې ډېرې نه وژلې دا وي او نور هغه یې قیدي کړی و. د مسلمه زوی شیرازبیل د بنو حنیفه یې راپارولو. دا ورته وویل چې نن د حمیت د غیرت ښودلو ورځ ده چې کله هغه ونیولی شو او نو هغه دا ویل چې نن تاسو شکست خوړلی دی، ستاسو ښځې به وینځې شي او بغیر د نکاح به دوی نه نفع اخیستلی کېږي. نو تاسو خپل د عزت او د غیرت لپاره اوس لږ نرتوب وښایي او د خپلو ښځو حفاظت وکړي. بهرحال جنګ شروع شو. د مهاجرینو بیرغ حضرت سالم مولا حذیفه سره و او مخکې هغه د عبدالله بن حفص سره و، خو هغوی شهید شو. او بیا د انصارو جنډه حضرت ثابت بن قیس سره وه. ډېر سخت جنګ شوی و. جنګ داسې و چې مسلمانانو ته دې نه کې داسې جنګ سره هغوی نه و مخ شوي. په دغه جنګ کې مسلمانانو شکست وخوړو او د بنو حنیفه خلک د مجاهد خلاصولو لپاره رامخکې شو. څوک چې ګیرې کړی و حضرت ابوبکر او خالد بن ولید د خیمې طرف ته روان شو. حضرت خالد هغه بندیوان کړی و. هغه وخت حضرت خالد اهلیه په خیمه کې وه. هغوی چې هغه وژل غوښتل نو مجاهد ورته وویل چې ما دې له پناه ورکړې ده، هغه د وژلو نه بچ کړه. او مجاهد هغوی ته وویل چې په سړو حمله وکړئ. نو هغه بیا هغوی په دې باندې هغې هغه خیمه کټ کړه او لاړه. بیا سخت جنګ شروع شو. جنګ ډېر سخت شو. بیا د بنو حنیفه قبیلو سختې حملې شروع کړې. هغه ورځ به کله مسلمانان کله به کامیابي د مسلمانانو شو، کله به د کافرانو. او په دغه جنګ کې د سالم حضرت ابو حذیفه حضرت زید بن خطاب په شانې معزز صحابه شهیدان شوي وو. حضرت خالد چې د مسلمانانو دا حال ولیدو نو هغوی هرې قبیلې ته د بیا لیدو حکم ورکړو چې د مصیبتونو د مصایبو اندازه دې وکړی شي. دا دې معلومه شي چې د کوم ځای نه په مسلمانانو حمله کېږي لګیا ده. همدغه شان په کې چې صفونه بیل بیل کړه او سم کړه نو مسلمانان یو بل ته ویل شروع کړو چې نن موږ په دې شرمېږو چې وتښتېږو. دا ډېر د شرم خبره ده چې کوم زموږ حل جوړېږي لګیا دی. مسلمانانو لپاره دې نه زیات د مصیبت بله ورځ نه وه. مسلمه تر اوسه پورې په خپل ځای قایم و او د کافرانو له طرفه د جنګ مرکز و. حضرت خالد معلومه کړه چې هغوی ته دا احساس وشو چې تر څو چې هغه ونه وژلی شي تر هغې به جنګ نه بندېږي. نو حضرت خالد مخکې لاړه او مبارزه ته غوښتو او د جنګ شعارو ناره یې ولګوله چې هغه وخت یا محمد وه. او بیا څوک هم چې میدان ته راغله نو هغه بیا ووژلی شو. په دې مسلمان په حرکت کې راغله او بیا خالد مسلمه ته اواز کړو خو هغه مخې ته رانغله وتښتېدو او په خپلو ملګرو سره په خپل باغ کې په پناه اخیستو مجبور شو او د باغ دروازه یې بنده کړه. مسلمانانو د هغه باغ محاصره وکړه او حضرت برا بن مالک وویل چې مسلمانانو تاسو ما په دیوال باندې وخېجوئ، دننه مې ورکوز کړئ.
ډېر جرأتمند نر تن و هغوی. نو مسلمانانو ورته وویل چې موږ داسې نه شو کولی. حضرت برا ونه منل او اصرار یې وکړو چې تاسو په څه طریقه ما په دغه باغ کې ورکوز کړئ. نو مسلمانانو هغوی د باغ په دیوال باندې وخېژول او هلته نه هغوی په دیوال نه واوړېده او د باغ دننه لاړه. هغوی دننه شو، هلته نه یې ورکول او مسلمانان په باغ کې دننه شو او بیا د سخت جنګ شروع. وحشي مسلمه وژلی و. دا هغه وحشي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه شهید کړی و. بهرحال د یو روایت مطابق وحشي او یو انصاري په مشترکت ابو مسلمه وژلی و او وحشي خپله نیزه د مسلمه طرف ته غورځولې وه او انصاري په خپله توره په هغه باندې حمله کړې وه او دواړو په یو وخت ورباندې حمله کړې وه. او دې نه پس به وحشي دا چې خدای خبر دی چې زموږ دواړو کې د چا په حمله کې هغه وژلی شوی و. حضرت عبدالله بن عمر بیانوي چې یو تن په چغه دا اعلان کړی و چې مسلمه یو حبشي د لاسه ووژلی شو. یو حبشي مسلمه ووژلو، ځکه د وحشي د لاسه د قتل امکان زیات دی چې هغه وژلی دی. حضرت خالد د مجاهد په ذریعه د مسلمه لاش معلومه کړی و. مجاهد حضرت خالد ته ویلي و چې د مسلمانانو په مقابله کې چې کوم راغلي وو خلک هغه جلباز او ناتجربه کاره وو. ټوله کلا کې چې کوم وو هغه ډېر ناتجربه کاره فوجیان او د هغوی له طرفه ما سره وکړئ او که اوس هم جنګ وکړو نو ډېر زیات به نقصان کېږي د مسلمانانو. حضرت خالد مجاهد سره په دغه شرط صلح کړی چې صرف به ژوند به معاف کړی شي، ته به پرېښودل شي او هېڅ به ورته نه ویلې کېږي. دې نه علاوه په هر څیز باندې مسلمانان قبضه کړي. مجاهد وایي یو هوښیار ته نه چې زه به کلی والو له د کلا خلکو له به لاړ شم هغوی سره به مشوره وکړم او راشم. مسلمه خو وژلی شوی و، د هغوی طاقت ختم شوی و، خو د هغه چې کومه هوښیاري وه بیا په کاره شوه د دغه کافرانو. مجاهد کلي ته راغلو نو هلته د ښځو د ماشومانو د بوډاګانو د کمزورو نه علاوه بل هېڅوک هم نه وو. نو ده دغه چل جوړ کړو چې ښځو ته یې ذرې واغوستی او هغوی ته یې چې زموږ راتلو پورې تاسو د قلعې د کلا په فصل باندې ورشئ ودرېږئ او د جنګ چې کوم شعار دی هغه به ووایئ. او حضرت خالد له هغه راغلو هغې ته یې دا وویل چې په کوم شرط ما تاسو سره صلح کړې ده د کلا خلک هغه نه مني، یعنې د ژوند ازادي او باقي ټول مال د مسلمانانو. او دې کې اوس ځینې د خپل د انکار اظهار لپاره په فصلونو باندې ولاړ دي او زه د هغوی ذمهواري نه شم اخیستی، هغې زما د قابو نه بهر دي. حضرت خالد د قلعه طرف ته وکتل نو هلته هغه د سپیانو نه ورته ډک ښکاره شول. د ښځو هغه جامې اغوستې وې، وېرېدلې وې، هغه چې کوم چل جوړ کړی و. د دغه سخت جنګ په وجه په خپلو مسلمانانو ته هم نقصان رسېدلی و. جنګ ډېر اوږد شوی و. مسلمانانو دا غوښتل چې فتح دې ترلاسه کړي او ژر دې واپس لاړ شي. نو د خالد مجاهد سره په دغه شرط باندې صلح وکړه چې ټول سره زر او سپین زر او څاروي او په وینځو غلامانو کې به نیم د حضرت خالد په قبضه کې ورکړل شي. او د یو قول مطابق په 4مه برخه په قیدیانو باندې هغوی صلح کړې وه. په دغه جنګ کې د مسلمانانو له طرفه د مدینې د مهاجرینو انصارو کې 360 او د مدینې نه علاوه 300 مهاجرین شهید شوي وو. او د بنو حنیفه نه د اقربا په میدان کې 2,000 او په باغ کې 2,000 نور او چې کوم تښتېدلو د هغوی تعقب کې هم 2,000 کافران وژلي شوي وو. دا لښکر چې کله مدینې ته واپس ورسېدو نو حضرت عمر خپل زوی عبدالله ته فرمایلي وو چې ته د زیاد نه مخکې ولې شهید نه شوې؟ زیاد شهید شوي دی او ته اوسه پورې ژوندی، تا ولې مانه خپل مخ پټ نه کړو؟ په دې ورځ حضرت عبدالله عرض وکړو چې زیاد د خدای پاک نه شهادت غوښتی و او خدای پاک ورله ورکړو او ما
د دې کوشش وکړو چې زما طرف ته هم راشي خو ما ته ترلاسه نه شو. خو بهرحال دغه کال په جنګ یمامه کې د صحابه د شهادتونو نه پس حضرت ابوبکر د قرآن د تدوین حکم ورکړو چې چېرته قرآن ضایع نه شي او دا جمع کړی شو. دا د امامه تفصیل و. حضور فرمایي چې اوس به ذکر وي د بل صحابي چې نامه یې د حضرت عبدالله بن مخرمه د دوی نامه عبدالله بن مخرمه و کنیت ابو محمد د دوی تعلق د بنو عمر بن لوی قبیلې سره و. دوی ته عبدالله اکبر لیکيږي. دا دوی په سر کې اسلام قبلونکي صحابه کې دوی شامل وو. د دوی د والد نامه مخرمه بن ابوالوزا او د والدې نامه بهنانه بنت صفوان وه. د دې په اولاد کې یو زوی د صحت ذکر ملاویږي چې د هغوی د اهلیې زینب بنت سراقه نه و. حضرت عبدالله بن مخرمه په سر کې اسلام قبلونکي کې شامل وو. دوی ته د دوه هجرتونو سعادت ترلاسه شوی و. یو د حبشه طرف ته د مدینې طرف ته. ابن اسحاق د حضرت عبدالله په ذکر په هغه صحابه کړی دی چې د جعفر سره د حبشه طرف ته هجرت کړی و. د یونس بن بکیر سلمه او بقري د ابن اسحاق دا قول بیان کړی دی. پای کې هغوی د حضرت عبدالله بن عمر د عبدالله بن مخرمه د حبشه طرف ته د هجرت ذکر کړی دی. حضرت عبدالله بن مخرمه چې کله د مدینې ته هجرت کړی و نو هغوی حضرت کلثوم بن هدم په کور کې ایسار وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې مواخات د حضرت فروه بن عمرو انصاري سره قایم کړی و. حضرت عبدالله بن مخرمه د بدر او بیا وروسته چې څومره غزوات وو په هغې کې هم شامل وو. دوی په جنګ بدر کې شامل شوي نو هغه وخت د دوی عمر 30 کاله و او چې کله دوی د حضرت ابوبکر په دور کې د جنګ یمامه دوران شهید شوي نو هغه د دوی عمر 107 کاله و. د دوی د شهادت جذبه تر ډېره زیاته وه او دوی به خدای پاک ته دا دعا کوله چې ما تر هغې پورې وفات نه کړي تر څو چې د خپل بدن په هر جوړ باندې زه د خدای په لاره کې زخمونه ګورم. د جنګ یمامه په ورځ د دوی په جوړونو باندې څومره راغلي وو د دوی په وجه دوی شهید شوي وو. دوی ډېر زیات عبادت ګزاره وو. په ځوانۍ کې د دوی ډېر زیات عبادت کول. حضرت ابن عمر بیانوي چې د جنګ یمامه چې کوم کال شوی وو نو حضرت عبدالله بن مخرمه او حضرت ابو حذیفه حضرت غلام حضرت سالم یو ځای وو او موږ به درې واړو په وار چیلې سره وې او څه مال به مو د هغې حفاظت به م کولو لښکر لپاره. چې په کومه ورځ جنګ شروع شو نو د چیلو سرولو وارث زما و. نو ما حضرت عبدالله بن مخرمه په جنګ په میدان کې وکتل چې په زخمي حالت کې پروت دی او زه هغې سره ایسار شوم. نو هغوی راته وویل چې تا روژه ماتې کړې دی ماښام وخت و. نو دوی ورته وویل چې نو دوی ورته وویل چې دغه دال کې صوبه ماله راکړه زه په دې باندې روژه ماته کړم. د روژې په حالت کې هغوی په جنګ کې هم حضرت عبدالله وایي چې زه اوبو پسې لاړم خو چې واپس راغلم نو هغوی وفات شوي وو. حضرت عمرو بن معبد بل صحابي دی چې ابو زه ذکر کوم. د حضرت عمرو بن معبد نامه عمر بن معبد هم بیانېږي. د دې د والد نامه معبد بن ازهر او د دوی تعلق د انصارو د قبیلې اوس خاق بنو زبابه سره و. دوی د بدر د احد او خندق سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. دوی د حنین د غزا په ورځ سلو صحابه کې شامل وو چې چا رزق کفل خدای پاک چې چا د رزق کفل په خپله خدای پاک شوی وو. خدای پاک په خپله چې چا د رزق کفل شوی وو یعنې هغه سل صحابه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ولاړ پاتې وو. په یو روایت کې دا بیانېږي چې حضرت عبدالله بن عمرو ویلي چې د حنین د غزا په ورځ زموږ حال دا و چې د مسلمانانو دوه ډلې د صحابه د مسلمانانو دوه ډلې واپس شوې وې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره 100 کسان هم نه وو. حنین د غزا په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم صحابیان پاتې وو د
د هغوی د شمېر باره کې مختلف آرا دي او د ځینو مطابق داسې صحابه 80 وو او د دې شمېر د 80 او د 100 تنظیم وو او ځینې وایي چې 100 وو. په هرحال لږ وو په شمېر کې. د بل صحابي حضرت فرمایي چې چا به زه ذکر کوم د هغوی نامه د حضرت نعمان بن مالک د دین نامه حضرت نعمان بن مالک د حضرت نعمان مالک نامه نعمان بن کوکل هم بیانېږي. د امام بخاري د دې نامه ابن کوکل بیان کړې ده. علامه بدرالدین عیني چې یو عالم وو هغوی د بخاري په شرح کې لیکي چې د ابن کوکل پوره نامه نعمان بن مالک بن سالبه بن اسلم وه او سالبه یا اسلم لقب کوکب وو او نعمان د خپل د نیکه طرف ته به منسوبېده ځکه به دوی ته به نعمان بن کوکل ویلی کېده. د دوی په ګرځېدو کې په خپې کې د دوی نقص و او د حضرت نعمان بن مالک د والد نامه مالک بن سالبه او د والدې نامه عمره بنت زیاد وه او هغوی د حضرت زر بن زیاد خور وو او د حضرت نعمان تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاق بنو غنم سره وو. دا قبیله د کوکل په نامه مشهوره وه. د ابن هشام مطابق حضرت نعمان بن مالک د نعمان کوکل په نامه مشهور وو او ابن هشام د دې قبیله بنو داد هم بیان کړې ده. دا کوکل ولې بلل کېده؟ حضرت فرمایي چې تیرو خطبو کې هم بیان کړې ده چې مدینې کې به چې چېرته یو سردار له به یو تن پناه لپاره راغله پناه غوښتله نو هغه ته به دا ویل کېده چې په دغه غر باندې څنګه خوښئ وخېږئ یعنې اوس ته په امن کې څنګه چې د خوښئ اوسه او په دغه حالت کې واپس ځای چې د فراخي محسوسوي هېڅ تنګیز پې تا نشته اوس د هېڅ څیز نه مه وېرېږه او چې کوم خلکو به پناه ورکوله هغوی د قواقله په نامه مشهور وو. ابن هشام وایي دا تاریخ لیکونکي دي مورخ چې داسې سردار به چې چاله پناه ورکوله هله به یو غش ورکو چې دا یوسه او چې اوس چېرته خوښې ځه. د حضرت نعمان نیکه سالبه بن داد ته به کوکل ویل کېده. هغوی هم پناه ورکوونکي کې وو. همدغه شان د خزرج سردار غنم بن عوف ته به هم کوکل ویل کېده. همدغه شان حضرت سعد بن عباده هم د کوکل په لقب مشهور وو. بنو سالم بنو غنم او بنو عوف بن خزرج ته به قواقله ویل کېده. د بنو عوف سردار حضرت بن صامت وو. حضرت نعمان بن مالک د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. په غزوه احد کې هغوی شهید شوي وو. صفوان بن امیه دوی شهید کړي وو او د بل روایت مطابق حضرت نعمان بن مالک عباد بن سعید شهید کړی وو او حضرت نعمان بن مالک حضرت مجزر بن زیاد حضرت عباده بن حسحاس د احد د غزا په موقع دوی په یو قبر کې ښخ کړای شوي وو. حضرت نعمان بن مالک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت نعمان بن مالک رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د احد د غزا وخت د عبدالله بن ابی سلول د مشورې په وخت عرض کړی وو چې یا رسول الله زه به جنت ته ضرور ځم. نو هغوی ورته ویل چې دا څنګه؟ نو حضرت نعمان ورته عرض کړی چې په دغه وجه چې زه ګواهي ورکوم چې د خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او تاسو د خدای رسول یې او زه به د جنګ نه بیخي نه تښتم. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ته رښتیا وایې. نو هغوی بیا په هغه ورځ شهید شوي وو. خالد بن ابو مالک جادي روایت کوي چې ما د خپل د پلار په کتاب کې دا روایت کتلی دی چې حضرت نعمان بن کوکل انصاري دعا کړې وه چې ما ته ستا قسم دی زما خدایه چې لا به نور پرېوتی نه چې زه به د خپل د ګوډې خپې د جنت په باغ کې به روان یم ګرځم. هغوی بیا په هغه ورځ شهید شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدای پاک د ده دعا قبوله کړه ځکه چې ما اوس دا په کشف قرآن کې وکتل چې هغه په جنت کې ګرځې لګیا دی او هېڅ قسمه خپې کې دغه اوس نقص پاتې نه دی. حضرت ابو هریره بیانوي چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلم
او هغوی په خیبر کې وو او صحابه هغه فتح کړی نو ما رسول الله ته چې رسول الله مالم برخه راکړي نو د سعید بن اس یو زوی چې رسول الله دله برخه مو ورکوي دا د نعمان بن کوکل قاتل دی ابن سعید بن اس وی چې دا په دې باندې موږ حیراني وو چې دا په موږ سره داسې زموږ مخ نیغېږي او اوس د ځان چې کوم غر دی د تهامه په علاقې کې حضرت ابو هریره چې کومه قبیله وه دوست هغې په غرونو کې یو غر دی وی هلته وو نو چې دلته به دې چیلۍ سره راولې او موږ له راغلو په موږ باندې دا الزام لګوي چې ما یو مسلمان وژلی دی بیا هغه وایي چې چا چې خدای پاک زما په لاس عزت ورکړی دی او زه یې د هغه د لاس رسوا کړی نه یم ډېرې د هوښیارۍ بیان ورکړو نو سفیان وایي چې زه خبر نه یم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له برخه ورکړې وه او که نه حضرت جابر نه روایت دی چې حضرت نعمان بن کوکل رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او هغوی ته مې تپوس وکړو چې یا رسول الله که زه فرض مونځونه وکړم او د روژې د میاشت روژې ونیسم او حرام څیزونه حرام وګرځوم او حلال څیزونه حلال وګرځوم او هېڅ په دې باندې زیات نه کړم نو آیا زه به په جنت کې داخلېږم نو هغې ورته وفرمیل چې نو په دې هغې وایي چې قسم مې در په خدای زه به دې نه بزیات اسلام نه کوم حضرت جابر نه روایت دی چې نعمان بن کوکل جومات ته راغله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ خطبه ویله نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغې ته وکتل نو ورته ویې چې یا نعمانه 2 رکعته وکړه دا د جمعې سنتونه دي د دې مسله حضور وایي چې په دې معنا شو هغوی راغله رسول کریم صلی الله علیه وسلم خطبه فرمایله او هغوی ورته ویې چې 2 رکعته وکړه مونځ او دې کې د اختصار نه کار واخله مختصر طور د سنتونو وکړه خطبه شروع شوې وه نو 2 رکعته وکړه مختصر وکړه نو هغوی بیا وفرمیل چې که تاسو په څوک راشي او امام خطبه ورکوي لګي نو هغه ته پکار ده چې 2 رکعته لمونځ وکړي هغه 2 رکعته دی مختصر وي بیا چې د کوم صحابي ذکر دا وخت ذکر وکړو د هغه نامه د خبیب بن ابي انصاري دوی د انصارو د قبیلې اوس د خاندان بنو جوجبه بن اوف سره تعلق لرلو حضرت عمر بن ابو وقاص چې کله مکې نه د مدینې طرف ته هجرت کړی و نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی او د حضرت خبیب بن عدي تر موافقت قایم کړی و حضرت خبیب بن عدي د بدر په غزا کې شامل و هغوی په دغه جنګ کې حارث بن عامر وژلی و او د بدر په غزا کې د مجاهدینو د اسبابو نگراني دوی ته سپارلی شوې وه حضرت خبیب بن عدي په 4 هجري کال کې رجې په واقعې کې شامل وو دوی او حضرت زید بن دسنه مشرکانو بندیوان کړي وو او مکې ته ځان سره بوتلي وو او مکې ته چې ورسېدل نو دا دواړه هغوی بیا خړړي وو او د حارث بن عامر زامن او حضرت خبیب په بیه اخیستی وو چې خپل د پلار د حارث به قتل بدل واخلي چې د بدر په ورځ به خبیب په لاس وژلی شوی وو د ابن اسحاق مطابق حجیر بن ابو عجاب تمیمي د خبیب په بیه اخیستی وو چې د حارث د اولاد حلیف وو او د هغه نه د حارث زوی عقبه حضرت خبیب اخیستی وو چې د پلار د قتل بدله واخلي دا هم ویل کېږي چې حضرت عقبه بن حارث حضرت خبیب د بنو نجار نه اخیستی وو دا هم ویل کېږي چې ابو ایهاب اکرمه بن ابو جهل احنس بن شریق عبیده بن حکیم امیه بن ابو عتبه حضرمي زامنو او د صفوان امیه یو ځای حضرت خبیب په بیه اخیستی وو دا ټول هغه کسان دي چې چا پلاران د بدر په غزا کې وژلي شوي وو دوی ټولو حضرت خبیب په بیه اخیستی وو او عقبه بن حارث ته یې ورکړی وو چې دوی په خپل کور کې بندیوان کړی وو په بخاري کې د رجې د واقعې تفصیله داسې بیانېږي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 10 کسانو یوه
دله د حالاتو معلومولو لپاره لیلې وه او عاصم بن ثابت انصاري چې د عاصم بن عمر بن خطاب نیکه و د هغوی امیر یې مقرر کړی و. دا خلک چې لاړو نو د بایدا په مقام چې د اسوانو د مکې ترمنځ و د هغې د دې کړی چې بنو لیان خبر کړه چې د حوزه قبیلې یوه برخه ده. هغوی چې دا خبر واورېدو نو د بنو لیان تقریبا 200 کسان چې ټول تیراندازه و هغوی راووتل او د هغوی د قدمونو نشانونو پسې پسې روان شو تر دې چې هغوی هغه ځای وکتل چې چېرته دوی کجوره خوړلې وې. دا 10 کسان هلته ایسار وو او کجورې هغوی هلته خوړلې وې چې د ځان سره د مدینې نه راوړې وې د سفر لپاره. نو هلته هغوی ناستو خوړلې وې نو هلته د هغې ګټکې وغورځوي نو هغوی چې هغه ولیدل دا چې دا د یثرب کجورې دي د مدینې او بیا د قدمونو د نشانو پسې پسې روان شو. کله چې عاصم او د هغوی ملګرو هغوی ولیدل چې را روان دي نو هغوی په یو وړوکي شان غر وختو هلته پناه واخیسته او د خلکو دوی بیا ګیر کړه هغوی ته یې وویل چې تاسو لاندې راکوز شئ او ځان موږ ته حواله کړئ او موږ سره زموږ او تاسو سره دا لوز ده چې موږ به تاسو نه وژنو. عاصم بن ثابت چې هغه وخت دغه دستې امیر و هغه وویل چې زه به نن د کافر په امان باندې دغه غر نه راکوزېږم او بیا یې دعا وکړه چې خدایه خپل نبي زموږ دغه حال نه خبر کړه او دغه خلکو په دې باندې غشي ورولي وو او عاصم یې د هغو ملګرو سره ووژل او په دې کې خبیب بن ساري او ابن دسنا او یو بل تن او چې کله بیا دوی لاندې راغله نو کافرانو دوی کابو کړو او هغوی د خپل کمانونه کولاو کړو او په هغې باندې دوی تړلي وو. نو هغه دویم تن بیا وایي چې دا خو دوکه ده زه خو به تاسو سره نه ځم او ما لپاره په هغه خلکو کې د ارام نمونه ده چې شهیدان شو زه هم دلته یم که ما وژنې نو مې وژنې. نو هغوی ورسره بیا ځان ته نه خلاصولو چې دوی سره به نه ځي خو هغوی ونه منل او بیا هغوی ووژل او خبیب او ابن دسنه راونیول ځان سره یې بوتل او مکې کې یې خرڅ کړه. دا د بدر د جنګ نه پسته واقع ده او خبیب بن حارث بن عمرو بن نوفل بن عبدالمناف اخیستی وو او خبیب و چا چې د بدر په ورځ حارث بن عامر وژلی وو. خبیب د هغې په قید کې و. ابن شهاب وایي چې عبیدالله بن ایاز ماته دا وایي چې د حارث لور هغې سره دا ذکر کړی و چې کله چې هغوی په دغه خبره اتفاق وکړو چې دوی به وژني کله چې دا قیدي کړي وو او بیا چې اخیستو د یې نه پس او په دغه خبره متفق شو چې اوس به دا وژني شهیدۍ وی. نو خبیب د هغه د قید یو ورځ دوی نه اسره غوښتې وه. دا یوه ډېره مشهوره واقعه بیانېږي چې دا دې استعماله کړي اسره نو بیمه ورله ورکړه خو یا زما د بې خبرۍ په حالت کې زما یو ماشوم خبیب له راغلو او هغه واخیستو نو ما خبیب ته چې وکتل نو هغه خپل په پتون باندې زما ماشوم کېنولی و او سره د هغه په لاس کې وه. نو زه ډېره ناکلاره شوم نو وایي چې هغه چې ما ته وکتل زما په مخ باندې ناکلاري وکتل نو ما ته وایي چې ته په دې وېرېږې چې زه به دا ووژنم نو زه به داسې نه کوم نو زه داسې نه یم چې دا به کوم. نو د حارث لور وایي چې ما چېرې هم داسې قیدي نه و ویلې چې د خبیب نه بهتره وي. وایي یو ورځ ما هغوی لیدلي وو چې هغوی سره چې د انګورو یوه خوشه د هغوی په لاس کې ده او ترېنه هغې انګور خوړل او په زنځیرونو کې هغوی تړلی شوي وو او په هغه ورځو کې په مکه کې یوه میوه هم نه وه. نو دا د خدای پاک له طرفه رزق و چې هغه خبیب له ورکړی و چې کله خلکو هغوی د حرم نه بهر بوتل چې
دی به وجني نو په بیا به هغې ته وایي چې اجازت راله راکړي چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. نو هغې ورله اجازت ورکړو، هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو او هغوی دا وایي چې او که تاسو دا خیال نه وی کړی یعنې که ما ته دا ګمان نه وي چې تاسو به دا خیال کوئ چې زه دا لمونځ دې لپاره کوم چې داسې د ناقلارۍ د مرګ د ناقلارۍ نه به زه دا د مرګ د ناقلارۍ څه وجه ده، نو ما به د لمونځ ضرور نوره مدت کړی وی. نو بیا خپل خدای پاک ته دا دعا وکړي خدای دې کې یو یو ووژنو، او چې کله هغوی شهیدېده نو هغوی دا شعر هم ویلی و: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك لا أوصال شلو ممزعي. چې د مسلمان کېدو په حالت کې زه وژل کېږم لګیم نو ماته پروا نشته چې په کار به د خدای پاک له خاطره پرېوځم، او زما د پرېوتل د خدای پاک لپاره دی. او که هغه غواړي چې زه او که هغه غواړي نو د بدن د چې کوم ټوکړې شوي جوړونه دي هغې له برکت ورکولی شي. علامه حجر اسقلاني چې د بخاري شارح دي، هغوی د رجي د غذا د باره کې د یو حدیث په شرح کې لیکي چې د خبیب د شهادت په وخت دا دعا وغوښتې وه چې اللهم احصهم واجیه خدایه هغوی دا دعا وغوښتې وه چې هغوی دا دعا کړې وه چې اللهم احصهم عددا، او په یو بل یعنې یا خدای پاکه د دې د شمېر د دشمنانو د شمېر یاد وساته. او یو بل روایت کې یعنې د دې د شمېر یاد وساته چې دینه بدل بیا واخیستی شي. په بل روایت دا الفاظ زیات دي چې وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، یعنې دې یو رونیسه ووژنه او په دې کې یو هم باقي پاتې نه کړي. آخر د حارث بن عقبه حضرت خبیب بن عدي بهرحال دوی نفل وکړو، بیا هغې لاړ او حضرت خبیب یې ووژل، شهید یې کړ. د بخاري روایت مطابق حضرت خبیب ابو سرا حضرت خبیب وژلی و. دا خبیب چې د هر یو مسلمان لپاره دا د 2 رکعتو سنت قایم کړو چې څوک چې داسې تړلی شوي وژلی کېږي. خدای عاصم بن ثابت دعا چې په کومه ورځ هغوی شهید شوي وو قبوله کړې وه، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابهو ته ویلي وو مخکې چې کوم ذکر شوی وو چې هغوی نبي کریم دا دعا کړې وه چې خدای نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړه، یعنې د هغې قافلې چې کوم مشر وو هغې کې حضرت خبیب هم شامل وو. او هغوی خپل صحابه ته ویلي وو چې کومو خلکو سره هغه واقع شوی وه، کوم تکلیف چې هغوی ته رسېدلی وو. او چې کله د قریشو کافرانو ځینو خلکو ته وویل چې عاصم ووژلی شو، نو هغوی د عاصم طرف ته خلک ولیدل چې د هغې د لاش نه یو داسې برخه د ټوکړه د داسې راولي چې هغه نه د هغې وپېژندلی شي. عاصم د بدر په ورځ د هغې لویو کسانو کې یو تن وژلی و، نو هغوی ځکه د عاصم په لاش باندې د خدای پاک له طرفه د موچۍ لېږلی شوی دی، او هغه د هغې د لاش د پاسه د یو صاحبان په شان دی وی، او کافران د هغوی لاس هېڅ نقصان ونه رسولی شو، هېڅ ټوکړه کټ نه کړی شو. حضرت خبیب چې کله شهید کړی شو، چې کله کله چې هغوی شهید کېده، نو هغو ته خدای ته دا دعا وغوښته چې یا
خدای ما سره ذریعه نشته چې زه رسول د سلام ورسوم نو ته په خپله زمانه طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام ورسوه او چې هغوی کله په تخته خطه نو هغوی دا دعا کړې وه او یو مشرک چې کله دا به ورته چې اللهم صهم عددا وقتلهم بددا یعنې یا خدای د دوی د شمېر یاد وساته او دوی ټول ووژنه نو هغه د ویرې نه په ځمکه څملاستو او دا وایي چې ویل کېږي چې لا یو کال تېر نه و چې سوای د هغه تن چې په ځمکه باندې پرېوتی و د حضرت خبیب په قتل کې چې څومره کسان شامل وو هغوی ژوندي پاتې نه شو او ټول مړه شو حضرت معاویه بن ابو سفیان بیانوي چې زه خپل د پلار سره په هغه موقع موجود وم او زما والد چې کله د دعا واورېده نو هغه زه په ځمکه باندې سملولم او ورو بیانوي چې نور هم څه خلک وي خو بهرحال لومړی روایت د دې دی او په مشرکانو کې چې څوک هغه وخت موجود وو په هغې کې ابو ایهاب اخنس بن شریک عبیده بن حکیم او امیه بن ادبه شامل وو او دوی دا بیانوي چې جبرائیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغله او د دغه واقعې خبر له ورکړو هغوی خپل صحابه ته وویلې او صحابه هغه ورځ ناست رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناست وو او مجلس لګېدلی و هغوی وفرمیل چې وعلیکم السلام یا خبیب چې یا خبیب په تا باندې د خدای سلامتي وي او دا چې قریش هغوی ووژل او دا هم هغوی فرمایلي وو خدای پاک د سلام د رسولو انتظام کړی و دا د شرع د صحیح بخاري په کې دا لیکلي دي حضرت خبیب چې کله شهید کړی شو نو مشرکانو د هغوی د مخ د قبلې نه بغیر بل طرف ته کو او دغه مشرکانو حضرت خبیب مخ ولید لږ څه پس نو هغه بیا د قبلې طرف ته و او دوی بار بار د خبیب مخ بل طرف ته کولو خو په دې کابه نه شو نو مشرکانو دوی بیا هم په دغه حال کې پرېښوده او یو روایت دا هم دی چې قریش خبیب د یو ونې سره زوړند کړي وو او بیا په نیزو باندې هغې وژلي وو او په دغه مجمع وو تن سید بن عامر هم شامل و دا تن بیا وروسته مسلمان شوی و او د حضرت عمر د زمانې پورې بیا د هغې دا حال و چې کله به چې هغې ته د حضرت خبیب واقعه رایاده شوه په ظلم کوونکو کې دا شامل و وروسته بیا مسلمان شوی نو په دې باندې به بېهوشي راغله او څه واقعیت نور هم د دې په حواله حضور فرمایي چې دا به آینده بیانېږي او دا حضور فرمایي چې اعلان کول غواړم د تاریخ احمدي چې کومه شعبه ده هغوی ویب سایټ شروع کړی دی د اردو انګریزي دواړو ژبو باندې مشتمل دی او په دې کې د تاریخ احمدیت او د سیرت او د سوانحو باره کې چې کوم د جومات مواد دی چاپ شوی هغه ورکړل کېږي لګیا دی مثلا د محمود علیه السلام د خلفای احمدیت د اصحاب احمد شهدای احمدیت د روشن قادیان مبلغین سلسله او نور د سلسلې بزرګانو د سیرت او د سوانحو باره کې چې کوم کتابونه دي مقالې دي مضمونونه دي تصویرونه دي یادګار او د تاریخ احمدي چې څومره تر اوسه پورې چاپ شوي دي هغه ټول جلدونه او د ضدي تنظیمونو د مختلفو ملکونو او د ښارونو چې کوم د جوماتونو تاریخونه دي د سلسلې د مشرانو د بزرګانو چې کوم قلمي تحریرات دي ځینې تبرکات دي تصویرونه دي اخبارونه دي او د رسالو ټوکرې دي اهمې او تحقیقي او تاریخي مضمونونه دي هغه ورکړل شوي دي د همو جماعتي تقریبونو او د جماعتي عمارتونو او د جماعتي عمارتونو مثلا جوماتونه دي مشن هاوسونه دي مرکزي ادارجات تعلیمي ادارې هسپتالونه ډسپنسري ګیسټ هاوسونه د دوی تصویرونه د دوی تر خپله وس تعارف ورکړل شوی دی د یوټیوب د یو ویډیو چینل په ذریعه د MTA ځینې نادرې ډاکیومنټریز دي دستاویزي فلمونه هم هغې باندې ورکړل شوي دي او د جماعت احمدیه د ابتدا را تر اوسه پورې څومره اهم تاریخي واقعات دي د هغې یو ټایملاین هم ورکړل کېږي لګیا دی نو انشاءالله د جمعې نه پسه به دا هم د دې به هم افتتاح وکړو دغه ویب سایټ او د یو بل افسوسناک خبر دی چې زموږ یو پخوانی مشتري صفي الرحمن خورشید صاحب مبلغ هم پاتې شوی دی په افریقې کې او په نورو ځایونو کې او د نصرت آرټ فیلډ
د نصرت آرټ پریس منیجر هم و. د حقیق فضل الرحمن صاحب زوی و. هغوی په 14 سپتمبر د 15 کالو په عمر د زړه د دورې په وجه وفات شوي دي. الله و انا الیه راجعون. د دوی به غایب جنازه کوو. دوی د مولوي قدرت عبدالله صاحب سنوري نصیر اسلام د صحابي نوسي وو او د دوی والد هم ځان وقف کړی و. صفي الرحمن خورشید والد هم واقفي زندګي او د حضرت مسلم موعود په هدایت دوی د سند چې کومې ځمکې وې په هغې باندې دوی خدمت ترسره کړی و. او ابتدایي تعلیم د صفي الرحمن صاحب په ربوي کې شوی. بیا د دوی مور یو خوب لیدلی و چې د هغې په بنیاد په کال 1961 کې دوی په جامعه احمدیه ربو کې داخل شو. په کال 1980 کې دوی د شهادت ډګري ترلاسه کړه او د دوی 2 ښځې لومړۍ ښځه د دوی یو لور ده او دویمې ښځه د اولاد نشته دی. د صفي الرحمن صاحب لور هم دلته اوسېږي. شناره صاحب دوی د جمیل احمد صاحب اهلیه دي. د جامع پاس کولو نه پس صفي الرحمن صاحب سمودی پورې په مرکزي دفترونو کې وو په ربوه کې او د نه پسه په چکوال کې مربي وو. هلته یو کال پورې دوی د حضرت مسیح موعود اسلام صحابي حضرت حکیم عبدالله صاحب سره یو ځای د خدمت توفیق ترلاسه کړی و. په کال 1910 کې دوی سیریلیون ته لېږلی شوي وو او دا ویل کېږي چې د افریقې ته تلو په وخت حضرت خلیفه المسیح ثالث دوی ته دا نصیحت هدایت فرمایلی و چې افریقایانو سره به مینه کوئ او دا نصیحت ما یاد ساتلی و. او بیا یو واقعه دوی بیانوي چې د خدای پاک د نصرت چې په سیرالیون کې د ډېرې لرې علاقې یو اوږد پیدل او بیا په کشتۍ باندې سفر کول نه پس د ماښام وخت دوی یو ځای سدلي وو او یو بوډا افریقنی احمدي هم دوی سره و. هلته چې ورسېدو نو د کلي چې کوم چیف و مشر هلته موجود نه و. د هغوی د چې کوم اصولونه دي روایتونه دي د هغې مطابق دوی چیف امام راتلي وو. خو چیف امام دوی د دې خبره اورېدو نه انکار وکړو او دوی د کلي نه وباسل. شپه وه هېڅ د دوی ځای نه و. د ایسارېدو نه واپس روان شو. لرې د کلي نه لږ لرې د ځنګل شروع کېدو او هلته دا داسې علاقه چې د سمندر اوبه به هم هلته راغلې. نو موږ روان وو ډېر پریشان وو. نو هلته نه یو طرف نه راته یو تن اواز وکړو او خپل جمګړې کې موږ له ځای راکړو او ساعت پس ته هلته اوازونه راتلل شروع شو. خلکو ممتاز کولو او چې جفت راغلو نو هغوی چې چیف امام تاسو واپس راوښتئ ځکه چې کله نه تاسو رالېږلي تاسو څنګه روان شوئ د هغه په سر کې درد شروع شوی دی. نو هغوی اوس دا وایي چې دوی ته اواز کېدای شي چې دوی پوه شي زما په سر کې درد ده. نو دوی واپس لاړه او ټول کلي خلک یې راغونډ کړه او هلته موږ تبلیغ وکړو د شپې او 10-12 کسانو مدد قبول کړو او د چیف امام په سر کې درد نو هغه موږ ورته د سوره فاتحه په دم کړه. نو هم د خدای پاک ټیک شو. خدای پاک پخپله د هغوی د رهایش انتظام هم وکړو او صرف دا نه بلکې بیتونه هم ورله ورکړه او دوی ته هلته په سیرالیون کې د پرنټینګ پریس د شروع کولو موقع هم ورکړې وه. حضرت مسیح ثالث هلته چې کوم خاص ماشینونه لېږلي وو هغه دوی هلته لګولي وو. په هغه زمانه کې دا مخکې هلته نه کامیابېده پریس خو بهرحال دوی ډېر په کامیابۍ هلته چلولی وو او حضرت مسیح ثالث د دغه پریس په وجه به د دوی ډېر تعریف کولو. بیا د دوی تقرر په نایجیریا کې شوی وو. هلته هم هغوی پریس جاري کړی وو. د جوماتو ډېرې په کامیابۍ چلولی وو. بلکې دغه دوران یو حادثه هم شوې وه چې کار دوران د دوی ګوته کټ شوې وه د پریس مشین کې راغلی وه او ډېر علاج یې کړی و خو نه به ټیکېده. حضرت خلیفه المسیح ثالث چې کله خبر شو نو هغوی هغه وخت لندن کې هغوی ورته چې تاسو لندن ته راشئ او علاج وکړئ او بیا د خدای پاک په فضل دا ټیک هم شو. بیا چې کله رقیم پریس دلته قایمېدو حضرت خلیفه المسیح رابع دلته وو. نو هغوی دا فرمایلي چې دلته د پریس لګولو کوشش وکړه او چې کومه کمیټې هغوی جوړه کړې وه نو هغې کې مصطفی صابر صاحب او مبارک صافي صاحب هم شامل وو او دوی هم پکې شامل کړي وو. نو هغه وخت راسې دا فضل د خدای پاک په فضل روان دی. تر 80 کالو پورې دوی ته د افریقې په ملکونو کې په سیریلیون کې په نایجیریا کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. بیا کال 1988 کې حضرت خلیفه المسیح رابع د افریقې د دورې دوران دوی ته فرمایلي وو
چې کیمرو درشه او هلته جومات شروع کړه. نو ډېره په ګرانه بیا هغوی ته ویزه میلاوه شوې وه. دوی هلته لاړل او تر یو میاشت پورې دوی په کیمرون کې وو او بیا هلته د تبلیغ مواقع هم پیدا شوې. په ریډیو باندې د هغوی انټرویوز راغلي وو او د خدای پاک په فضل د دورې دوران یو خاندان ته د بیعت توفیق هم ترلاسه شوی وو. په کال 1988 کې دوی واپس پاکستان ته راغلل. بیا په لاهور کې دوی د مربي په توګه د خدمت توفیق ترلاسه کړو. دلته هم حضور فرمایي چې په مختلفو مواقعو په جلسه به هغوی راتلل. د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې به دوی مختلف خدمات کول او په کال 1991 کې د کال 1991 راسي دوی د نصرت آرټ پریس د منیجر په توګه د خدمت توفیق ترلاسه کول او بیا د دې ته کالج وو. نو کالج په وجه دوی بیمار وو. نو بیا دوی ریټایرمنټ هم واخیستو. خدای پاک د دوی سره د رحمت او د مغفرت سلوک وفرمایي. درجات یې د دوی اوچت کړي. د لور د هغې له دې هم صبر او حوصله ورکړي او اهلیې له دې هم صبر او حوصله ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله